موږ ایوارډونه ورکوو. نو خصوصا دا وارې بیا زموږ لپاره د ویاړ خبره دا ده چې 15 شاعرانو موږ ته کتابونه رالېږلي دي. اول وار باندې 18 په دویم وار باندې ما خیال 15 نو وار په وار هغه کتابونه د لیکوالانو راځي، هغه باندې ججان رایه راکوي او موږ ایوارډونه ورکوو. خو له دې سره سره نوي ژوند بیا یو بل کار هم روان کړی دی د هنرمندانو لپاره، کوم چې مصور ورته وایي یا خطاط ورته وایي. د هغو د حوصله افزایي لپاره موږ تېر کال هم د دوی مقابله کړې وه چې په پښتون کلتور باندې هغو خپل انځورونه جوړ کړي وو او بیا په PNCA کې پاکستان نیشنل کونسل اف آرټس په تالار کې چې هغه ډېر غټ سکرین لري، اکثره ملګرو به لیدلي وي، نو د هغو هغه تصویرونه هم ټول په هغه سکرین باندې تاوېدل ښکارېدو او د ایوارډونه مو ورکړي وو اول دویم دریم ته. نو دې ځل مو بیا دا اعلان کړی دی چې تر 13 مارچ پورې که هر څوک مصور یا خطاط موږ ته په دې موضوع باندې چې د ښځو سره د هغو چې کوم هراسمنټ دی یا د هغو سره چې کوم وایلنس دی چې کوم کېږي، هغه باندې که تصویرونه انځورونه جوړ کړي او د هغه مخنیوی معنا روکتام هغه به څنګه کېږي، نو په دې تصویرونو کې باید چې خلک ګډون وکړي او له موږ سره تر 13 مارچ پورې خپل کتابونه نه انځورونه راواستوي. او په دې ښایسته ورځ باندې چې د مورنۍ ژبه ورځ ده، له موږ سره زموږ یو ډېر شفیق او یو ډېر خوږ انسان چې هغه ډېر خلکو شعرونو کې خبرې کوي، په شعر کې هغه خپلې خبرې کوي او دی چې کوم دی بیا په انځورونو کې کوي او د فطرت او د قدرت ښکلا چې کومه ده هغه په انځورونو کې دی رانغاړي او خلکو ته یې پیش کوي. له دې ځل هم محترم عرفت خټک صاحب هر وخت له موږ سره ملګری وي چې سینیر مصور دی، اوس یې هم موږ ته د نوي ژوند په دې ورځ دپاره دا لیکونه کړي دي. تاسو یې وګورئ، موږ دوی ته ډېر زیاته ډاډ ورکوو او ډېره مننه یې وایو چې دا خصوصا د نوي ژوند لپاره دوی په خپله لیکلي دي او راوړي دي. ये इसकी एक तस्वीर अगर बना लें